مختصر القدوری سبق نمبر 22 دریم پړاو مخته همدا مسایل روان دي ترتیب سره چالو دي ګورئ ولا سواله يجوز امانو ذميا ذمي سړی کچو ته امن ورکی کافرو کې ولا سری نقیدی سړی دی ولا امن نه د جایز نه د معتبر ولا تاجر نه د سړي تاجر سړی ولا کوم امن ورکول دي دا هم نه دی جایز دا نه چلی ولا يجوز امان العبد المحجور عليه عند ابي حنيفه رحمه الله امام سیبی چا غلام هغه بنه ممانعت شي خجر د کړی اجازه ته نه تجارت ولا هغه ولا امانه نه چلیږي الا يزن له مولاه في القتال حق مولا ته د قتل اجازه وغیره کړی بیا بل خبره ده وقال ابو يوسف محمد رحمه الله امام محمد ابو يوسف يصح امانه یصح امانه یغه ولا امان ورکول سي زکه چې امن ده د قتال او د جنگ شده اهل د لایق ده زکه امن هم ورکول شي مخته خای چې وایزه غلب الترک علی الروم ک ترک خلق غالب شول په رومیانو باندې فسبوهم غوی بنديان کړل وخذوا مالهم مالونه ارسیت نه واخستلو ملکو هدا کسان د ټول شنو مالک وګرځیدو وین غلبنا علی ترکی همون کو ترک به ونی غالب شو منا چې کوم شدي منګول دی وغیرہ مغو تیل شي حل لنا ما نجده من ذلك کوم شند غول متملیږي دا به حلال دی منا کافر خلق وی اوس ول ترکونه نه مراد مسلمانان وای ز غلبوا علی اموالنا کا غدی په مونږ مالونو باندې غالب شو وحرزوها یوی وړل ځان سره محفوظ کړل بدارهم خپل دارالکفر ته ملکوها غیب ملکان جوړیږي فنزعر علیها المسلمون کپم دغه شانو باندې دوباره مسلمانان غالب شو فوجدوها غشیان غو بیرونی ولتنا قبل القسم غو کفیران خپل منځ کې تقسیم نو کړي فهي لهم بغیر شین بیا به دغه کسانو ته بغیر د قیمت نه ورکه کوم نه وړي سدي وین وجدوها بعد القسم کا غبر کی تقسیمات وغیرہ کړي غنه بدر کی شامل شو یا کاسي مور کی شاید مور کی پک اپ ده مور کی پلانکای شاید مور کی وس پی دي اخذوها بالقیمه به قیمت نه رخلی ان احبک غواړي کا مفتر کی به خود زړه خبره ده وین دخل دار الحرب تاجرون کدار الخر ته تاجر لاړو مسلمان د پښتره ذالیکا هلته کې دا شای خسته او چانه کافرون هلته کې وخت تقسیم کړي وشیان کنه مونږ نه شي کړي وشي کس کې دا شیان وړیو فخر جو ال دار الاسلام هغه سړي دا شای دار الاسلام ته ځان سره راوستو راي وړلو فمالكه الاول بالخيار کوم اول مالک ته توسي اختیار د انشاء خذ بسمن الذي اشتراه به التاجر ما قیمت کې به واخل کوم کې چې تاجر خسته ده وان شاء ترکونی پریدي د زکه چې هغه خو jihad کې نه ده ګټل چې jihadي کړي ورپرې خپل روپۍ خسته ده ولیم لیکو علينا اهل الحرب بالغلبه بیا اهل حرب موږ باندې غالب شو هغه د دوه شنو مالک نه جوړيږي مدبرین موږ مدبر ونیسي و امهات اولادنا موږ امي ولدي او مکاتب او احرار آزاد خلق ونملك عليهم جميع ذلك خمون په ټول شنو باندې مالک جوړيږي کچشم تین اوانی ول و اذا ابقى عبد المسلم کدی مسلمان سړي غلام وتخلو فدخل اليهم کافر طرف تلړو کفر ملتا فخذوها غوني ولو لم يملكوه عند ابي حنيفه تريم الامام سيد دو مالک نه دي شي کته نه ستري کی سره راوړلو نه دکان رزي وقال غشي صاحبين شنه ملکوه دی وس مالک وګرځي دکانه په قیمت به تین راخلي د سینه شي کول شو کې غدر مدر کې ونه راواله خابه ګورې دا خود انسانانو خبري و ان د الیهم بعیر کدمون د طرف نه اخوته خو اسوته خو یبل د سروي وته خو اغوونی ول سینزره د نشړت شو ترو د نشړت شو زرک د نه وته خو لکه چې شي اغه لکه په لاړو دا خو دې زنه ته سوچ کې د نه رسېدي سار نه غزي ته غټه سي کوم ځکه سره دوه ملکونو باندې سلګي د لیازي کې مثال تروان ستي چنزري زر کې بټیران قیمتي شیان ستي آستا سپایدا ستل شوی بل د شایده باندې باندې د نوروخ تازه کې فوج لکه ستل او بل شایده بس بیا لاړو دنه فخذوها غوني ولملكوه بمالک جوړیږي
و اذا لم يكن للامام حموله که امام سره سورلیان نوي پیکاپی گاډي نو يحمل عليها الغنائم چې یلته غنیمت راوړي دومره چې شونه او سره گاډي مړي نو بتل شي دومره اسلحه پکې راوړي لکه جنگ کې ګټلی و قسمها بین الغانمین قسمه ایداع دا باغو باندې تقسیم کې دی امانت په تور باندې دا معنی نشي تو شو یاري ته دا سامان ته یو سل کا سون دی مثال سل کا سونو پاندې وته جوړي کا کنه سره وایړي بل طریقه نه جوړيږي ليحملوه الى دار الاسلام دار الاسلام ته دروړي سوره کسانه می ثم يرجعها منهم بیا بنو واپس را وخلي ويقسمها بسيترا تقسیم کی ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمه في دار الحرب دار الحرب کی تقسیم نه د شو یا کنه شیان ولا مغزي کی چا بنشان وخرڅول شروع کړلو نکیږي ومن مات من الغانمین في دار الحرب کای سړی د غنیمت کی حصہ وا خو دار الحر کی ور وفات شول الته کې شهید شو بل څه شپله حق له بالقسمه یغه حق نشته به د کوم شین تقسیمیږي هغه ولا اولاد خزته نه مليږي ومن مات من الغانمین بعد اخراجها فکبه سړی د شهید شو یا مړ شو په خپل مرګ باندې چې د غنیمت ول ملونه رو بسلی د دار الاسلام ته په نصیب ولي ورستی دي سړی کومه ایسا جوړیدل یو ته پاک راسي گاډي ور کې ملي د زناورو پیسې وي دوله بچي او خزته ورسي ولا باس بیا ينفل الامام في حال القتال دي مسلې کی پروا نشته ک امام اعلان وکړي د جنگ په ټیم کې چیرې کچا د غمرچاونی ولې پلانکای کثیر لکتل کو شریر یا مثال پلانکای الکین د سیکار وکړلو سډیر قیمتي کار او ناغه ته زیاتی حصہ هم ورکومه انعام په تور بندې دا هم سری دل شي تنفیل ويحرض بالنفل على القتال شینام په وجه دی په جنگ باندې خلک ور برانګیخته کی ور تیز دي کی دی ګونه نشته هرس کی نه رسیل لچ کی د خو نام لایق یو په کار د ور دی کړش په قول د سیوتی چې من قتل قتیلا کوي سړي چې قتل کړلو په له سل بوغه باندې کوم وسلای بدن باندې یا چې ګوډ ول ما ګوډ ټول دیوال او بیل باندې اغه یاغه کی څوره وسلای سمنونه د دیش ولو غنیمت نه علاوه او یقول لسریه نه غون لخر تی ویلو مونږه څالور زره لخر سل کسان لګم خپل کې مرچي بنه کا شاده پاتخه ک سامان ورکی و دو شو قد جعلت لكم الربع بعد الخمس دسیتل سلره مې سا غونډه در کومه نزنه کسان به را پاسې د تاکړه او غیر زړه ورتیا وکړه لکه زنه ځای کې سړی نیر سي پیشي بنه نبیر کول شي ولای نه په بعد اخراج الغنیمه خو څنګه غنیمت رو بس یوري غنه بدر کې تنفیل انعام نه چلیږي الا من الخمس ها کا پنځمي سینر کې بیت المال نه بل خبره واذا لم يجعل السلب للقاتل کبیا امام دا هغه د سلب قاتل د پاره ونه ګرځول کوم سامان د په هو من جمله الغنیمه بیا غنیمت کې شول قاتل او غیر فی سواء مجاهد قاتل او نور کسان برابر دی پکې والسلب سلب چشتل شي ما علی المقتول د کوم سړی مردار شوه د کافر په دې باندې چې شور باندې من سیابی دی ور دی شولې کپړې شولې جامې شولې وسلاخه وسلاش ولا ومركبه د غسورلې و گاډ سکوټر پیک اپ شهم وي واذا اخرج المسلمون من دار الحرب شکل مسلمانان یا اخرج شي خرج روزي لم يجوز ان يعلفوا من الغنيمه بیا غنیمت ولکم واخدي ورکیاغه وسنه شي استعمالول یا پټرول ټینکر نیولې دي ډیزل ولغه به نشي استعمالول ځکه سوس دا شی غنیمت ته محفوظ شو ده ولې کل من شی غنه خورکونه نه کې شور کی ومن فضل معه ومن فضل مو علف کای سړي سره پټرول زیات شي واخذ زیات شي ډیزل زیات شي بل شو او طعام نه بل د سی خوراک څخه کول شی رد ال الغنیمه مال غنیمت ته واپس کی ځکه چې دوی ملپی کی تقسیم کړیو هنده ملپی کی وخت درې کاټنه زون تخپل ګرځوي شلو کسونه بنه هغه کې دوا کټنې مې سوځېتی شي یو کټنې دوی دنه یو دنه دوی نه واپس کوي ويقسم الامام الغنیمه امام بیا د غنیمت تقسیم کی په یخرج خمسن پنځمه حسابونه ویل کی او سالوري سیس دلی کی دا بیا تقسیم کی ويقسم الاربعه الاخماس د بقای پنځګونی سي سالور حصے څخه جوړیږي دا په تقسیم کې بین الغانمین مجاهدین او غازیانو مانس کې للفارس سهمانه کای سړی په وسوي باندې لوړی ګوډي سکوټر باندې ورته دوی سیر کول شي ځکه چې هغه ول جنگ زر کیږي کرونه زر کولې شي تیز وي
همده شی ته خرچه پر رسی هغه باندې وللرجل سهم که پیدل شو ګلوله ته یوه حصه ده عند ابي حنیفه رحمه الله. وقال صاحبانی او ائمه ثلاثه چې نه للفارس ثلاثه اسومن که کوم شه سوار وي سواری ولا تدریسی دی ولا سهم الا لفرس واحد او پیدل تاسو و د بی کنه که یو سړی د غزون سره یو اوس بتاله که شلی بتلی د بس بیا یو کې شمرل شي د سینې سره به زنه کې مالدوري په ډیر واسیونی هغه په ټول بوزي نو دغه په یو جنگي د لانور خدای اسی سو په نیت شو هغه ته بدلانه شي غختل ولا سهم الا لفرس واحد دیو ګوډي دیو فارس دیو سکوټر یا دیو ویکل صرف یکی واحد سای والبرزین والعتاق سواء اواسیون برزون وی که اتیک وسوي که هر رقم ته وسوي سره رقم ته ناسل نه همي توري زیړي سوري دا پکې برابر دي ولا يسهم يولسم لراحله ولا بغل خو که کچري بتلی وي یا خاري بتله د مسولند شه د وخه نه دي د پاره حسین شو زکه د عام جنگ شو نه دي د صرف دی بن شیون وړل شي جنگ د پاره نه استعماليږي ومن دخل دار الحرب کای سړی د دار الحرب ته نو وتلو فارسن شه سوارو په نه پکه پرسو او وسونه هالوک مړ شو ولګیدو استحق سما فارسن ته به حساب لېږي وسوله دوی سی بکې زک دی خو به تلو بچکیدل نه بچکیدل څه ګرنټي دي سړای د شهید شي ومن دخل راجلا کوي سړی مزي ته پیدل نه وتلو جنگ زوی ته پش طرف فرسن زی وسی وخستو استحق سهم راجلن دی ته ما غای سایر کول شي پیدل ولا زکه تو دي زنه نو بتلازي کې دوستو ولیس هم لمملوکن که غلامون جنگ ته بتلی هغه ته احسان شیر کول کاسی نمی په تور شیر کې ولا مراتن خزی ته احسان شیر کول ولا زمین زمی ته نشیر کول خدمات وغیرہ ته بتل ولا سبین یوړو کوړ کده ولکن يرزخ لهم على حسب ما يرى الامام امام بوته حسابیر کی څومره مناسبه غنله انعام دیر کی خدمت پیسې دیر کی و اما الخمس د پنځم احساس د دی بنی چې شي کېدو بیت المال کنه نو بیت المال په کوم خلکو باندې خرج کیږي یا تخای هم الخمس په يقسم على ثلاثه اسهم دي کې درې سی بجوړ شي پنځم کې سهم للیتامه یو حساب یتیمون ته خرج کې کوم ملک یتیمون خلق وي چونکی نوي وسام للمساکین بل غریبونو باندې به خرج کیږي وسهم لابناء السبيل بل مسافرونو د پاره او سفر د پاره کوم میلیاري جوړي خرابای یاد سره برابرۍ ويدخل فقراء ذوي القرب فيهم ذوي القربا دي کوم فقراء دیار کې داخل دي ويقدمون ولایت په ویلا غنیم شیون اندو د بیر کول شي غانونو ته چې نشیر کول او د پیغمبر سو نسل باندې خاصي خرڅیدلو کاغي فاما ذکر الله تعالی لنفسه په کتاب من الخمس اکرون کی دار غلی سالا پکت پنځم ایساویر کې قران کریم لسمی سپری کی دي چې کوم تاسو غنیمت وګڼئ د خمس نه په الله ولی رسوله ناغنه الله رسول خو نه غوړي کنه الله ته ضرورت انما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه هغه دی الله په نبی کلام ځکه شروع کړي برکات د پر وسهم النبي صلی الله علیه وسلم سقط بموته او پیغمبر علیه السلام علیه صدا هغه به دی پیغمبر سم په اپوت سره ساکت شوله کما سکت الصفی لک څنګه یو چان حساب پیغمبر سم لاغه سکت شید الصفی منه چان شوی حساب پیغمبر علی السلام بزون ته غنیمت کی شر چان کړه لاغه به دی جایز وو وسام ذیل قربا او کوم ذیل قربا دی پیغمبر علی السلام ولا ساغه ته کوم غنیمت نه شامل دي پنځم سینه کان یستحقون فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم بالنصرتی پیغمبر اسلام زمانه کې ځکه مستحق او پیغمبر اسلام سره غو نصرت کړو څکله پیغمبر اسلام وفات شو نصرت ختم شو بعد بالفقر ورسته بده تیر کول شي که فقیر وي که فقیر نه بینه شیر کول و اذا دخل الواحد والاثنان الى دار الحرب کيو سړی وي بل څوک دوا کسونه غون کسونه در الحرب تنوتلی مغیرینا اغه حمله وکي شي بندي بغیر اذن الامام امام نه اجازهات نه خستله کمانډر نه اسیر ولرسي شو نه رغلا کو شوټ کو فاخذوا شيئا اغه شرخص یلم یخمس اغه کې پنځمه حصہ نشي وبسل ویلي ساغو جهاد میحد په تور باندې نه دی لوړه غزیتا
خمس خو غنیمت کې وځي کنه او په قهر غلابي سره درخستی دا شی هغه په شوند نه ده د اختلاس ته سرکا ده غلا ملا ده ځکه دي شی ته شیون ورکی نشي وبسل وإن دخل جماعتا کا غون گروپ اغلی و وختلو لهم منعتن او کی طاقاتو جانگی کول شو منی کولی کول شو فاخذو شیئا شیرونی ولازی کی چی شاهمی وسپنی نوانی ستر وزی پری خم مساغه کی پنزم سو بسلش زکه د به جهاد په شکل شمرلش و ان لم يزل لهم الامام اگر شي امام وته اجازت نو کړه اگر شي دي کی دو غلطی کړي په کړ د چې امام نه اجازت اخیستی و خو بیا هم چې ورغلو ټیک ته نه وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا که یو مسلمان سړی د تاجر د سیر ز تجارت کوم زړه غټ تجارت کوم پردی ملکونو ته سمنونه وړه راوړه یمو ډیر غټ بزنس تا اغزی دار الحرب ته لوړ دار الحرب کافر ملکونو تل شي ورا غلو مثلا اوس اغزی کې دا سړی غلیم لی و کی سمنونه شپړ کی دوکي غدر و کی دا څنګه دي چې دا شی جایز نه دی بل يحل له ان يتعرض بشيء من اموالهم دی غملون ته بوغتی نه ویړي ولا من دماء ما غتب جاني نقصان نه رسي زکه چې تال ته کې لاړی تا سره معاهده کړی ده چې زب تاسو سره رسوم ولا من دماء بین غدر بهم کدی هغه چې دوکي مو کې شروع کې شیان پټي یا نور څه کوي یا نقصان رسي څو قتل کوي واخذ شین یی شیر واخستلو ملک او ملکن محظوره دا سره د شي مالک شو خو منه د شي تکول خنه دي و یو مرودی ته باډر وکړل شي کچري تاسو مسله وکړو تصدق بي دا شاید صدقه کې خپل نشي استعمالوله و اذا دخل الحربي الينا مستأمنا کيو حربي کافر د زموږه ملک ترالو تجارت د لپاره ویزټ ویزې بنیا بل شي د لپاره لم يمكن له يقيم في دارنا سنه دلته کې یو کال ته بنا پرېګ دي نه مخ کې واپس زی ولی چې به دې کې دا مکمل کې دې شی معلومات حاصل نه کی ويقول له الامام حکومت طرف نه امام طرف نه به حکم کی حاکم طرف نه ان قمت تمام السنه پورا سال بدلته نه پتی کی کدل ته پاد شي وزات الیک الجزیه جزیه در باندې کی قدم به زمي ګرځي نه به پس نشتلای فین قام سنه کایو کال بر عبادت شو خزت من الجزیه جزیه بونه خلی وسوره زمي شو واپس نشیت لګی دی شي معلومات نه حاصل کړي چې واپس یو سي جاسوسي وږي ولا يترك يرجع الى دار الحرب دار الحرب واپس نشي پرې دواله وین عاد الى دار الحرب کدار الحرب تلاړو مثلا ويترك وديعه عند مسلم چا سره امانت بني شای پر خو مسلمان سره زمين یا زمي سره دینن په ذمتهم یا چا بني قرضاوا دار الحربی کافر غلو چا سره سامان پر خیر ته تم سکوټر پری دول ما خدل ته دکان شلولو کې دیشي بیا راشم یا چا سره قرضاوا مثال 12-13,000 یا یو لک څومره همي مثال یا بل د شیشه پری دول دا کمره میته در په د دکان ته در پاتې شوره فقد سوار دمه مباحا بالعود کا واپس به اجازه تلوړي به خودي ول د شنه لول شولو او دې سړي قتل کول بیا جایز وي هغه واپس رسی دوباره نوی ویزه خلی به ځان ته خبره ده و ما فی دار الاسلام او کوم څه په دار الاسلام کې دی من مالی دی غول مول شي دا یار شي له خطر په خطرې کې ده خدا صورت کې خبره تخی بلا جزات پټ لوړ د ویزای نه کړي ندی بنی جوات خبره جو صحیح خطر خلکو رسی سره د څنګه د سیلوړو پټ شوین اوسره کا بیا دوباره ونیول شو چې ته او ظهر علی الدار یلته کې غلبه وشوله فقوت لقاتل کړل شو جنگ ور بنی وشو مازی کې دو سړاور کې کاته شو دي سمنونه پرې خو سکت دوینو کارزی ختم شي چوته بنیر کې غورونو مرونو تا نشیر کول وسوارت الوديعه بین او کوم چوته چې پرې خي غای ما غشول پېښو معنا بیت المال ته جامه کی وما اوجب عليه المسلمون حکم شي بني مسلمانانو حمله وکړه من اموال اهل الحرب د حرب لمولون دي بغیر قتال جنگ خور کې نشو پیخه حمله وشو خو جنگ ونه کو بس د شیطان مول بچ کې یو سره په مصالح المسلمین د مسلمانانو مصارف کې به مصالح کې به خارج کې پلونه د په جوړ شي طلبونه د په جوړ شي پمپونه په جوړ شي روډي موډي په برابر کړل شي نور د سری فهي کارونه وي
کما یصرف الخراج لکه څنګه ټیکس خرج کولی شي. و ارض العرب كلها ارض عشر، عرب لکی عشری دی. وما هي وهي ما بين العزيب، دا عزيب چینی نوانی سه الکینا الى اقصى حجر بالیمن، یمن الکی پری دیزه پری چی دی بمهرت الى حد مشارق الشام، دی شام الکی مشرق حدونو پری. والسواد كل ارض خراج، بقایا چې کوم الکی دی اته شنل شي سواد نیل شي عراق وغیره نور د سی الکی خراج د خرجیزم کې دی. وهم بین الوزیب الى عقبه ته حلوان، وزبنا عقبه حلوان پر دا. من العلس دی علس نو نس الى ابادان، ابادان الکی پر دا. و ارض السواد بقایا د نور الکی چې دی مملوکه لاهلها، د خپل اهل مملوکی دی. یجوز بهم لها دوی خرڅولا شي، وتصرف فيها خرلو تصرف کوله ته جایز دي. وكل ارض اسلم اهلها عليها، هر وی الکی ولا خلق څخه اسلام وروړو په مغی الکی کې. او فتحت عنوه یا پزور بن پات خشوای لکه. وقسمت بین الغانمین، خلق مانس کې تقسیم کړل شي مجاهدین مانس کې په هر زو شرن او شریش ولا باس بیا. وكل ارض فتحت عنوه کوي لکه د پزور پات خشو جان کې. وقر اهل عليها، فما غزي من خال کې برید ول چلو ټیک ته تاسو دې کې اوسه خجزیه و غیره بلندوي او کوم پیداوار کیږي اب اور باسه. فهي ارز خراجنا ټیکسیزم کې شو خراج ولا 20 ولا